السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی الله پاک هم په خیر خیریت سره لره او زما خوږو عزتمندو نن درته یو ناشنا قصه د هارون رشید باچا بیانو. خو د هارون رشید باچا د کوم ځای اوسېدونکی و، څنګه باچایي او سلطنت کړی دی. وایي د ده په باچایۍ کې ټول مخلوق یعنی خلق خوشحاله و، قوم یې ډېر زیات خوشحاله و. ولې؟ عدل و انصاف و دیانتداري وه، یعنی ښه په مینه محبت به هر سړي خپل کار کولو. اوس په دې بغداد کې یو بازار و چې ډېر ښایسته بازار و. په بازارونو کې ښایسته بازار دقه و. په دې بغداد بازار کې یو بزرگ انسان و، تهجددار و، مزګزار و، پرهیزګار و او دنه به الله پاک سودا هم ډېره زیاته خرڅوله. ګوره چې څوک تقوادار وي د هغه سره الله ملګری وي. ده به چې سودا خرڅوله نو سودا کې برکت و، په مال حال کې برکت و، سیل به ډېر زیات کېده. نو خوا کې ورسره د یو یهودي هم دوکانو. خدا خو د مسلمان هم داسې فطرت دی او یهودي چې دی نو هغه خو د مسلمان دشمن دی. نو هغه په دې زړه کې حسد او بغض وکړو چې یاره دا مسلمان به کله زما په ګرفت کې راشي. اوس د الله قانون دی، کله انسان اوچتی او کله ښکته کوي. تعز من تشاء وتذل من تشاء. الله وایي چې زما خوښه شي د انسان اوچت مقام ته بوځمه، چې زما خوښه شي لاندې غورځومه. نو دغه مسلمان دوکاندار الله پاک د هغه ډېرې دوکاندارۍ سره یې کمزوری کو. دوکانداري دومره کمزورې شوه چې دی ډېر زیات قرضداری شو. مالی حالات هغې ډېر زیات خراب شو. یهودي ویل چې اوس ما ته به مخه په لاس راځي، دی به خامخا د پیسو طلب کوي، پیسې به غواړي. ولې؟ چې دی کمزوری شو، قرضداري راځي، دی تنګی، دی شرمۍ، دی بېعزته کوي، نو دی به ما ته محتاجه کېږي. دا ده چې دی غریب محتاجه شو. یهودي سوچ وکړو چې دی به کله ماله راځي. نو حتی چې دی راغی یهودي ته ودرېده چې صاحبه زما خو پیسو ته ضرورت دی. ویل پیسې خو زه هر چا ته ورکومه، خو د هغې به څه ګټه هم ماله راکړې، څه میوه، لکه بعضې خلک ورته منافع وایي. خو دا یاد ساتئ سود حرام دی. نن کلهم نظام په سود روان دی. مسلمانه د سود نه ځان وساتئ. څوک چې سود کوي ادنا درجې ګناه د سودخور، د ورکوونکي، د اخیستونکي، یعنی دواړه څوک چې پکې ملګرتیا کوي، یعنی د یو بل ذمواري لیکل وغیره کوي، دیم پکې ګناهګار شو. خو مطلقا د سود ادنا درجې ګناه درته ښیمه، اعلی درجې خو پرېږده. د خپلې سکه مور سره او یا کرته زنا کول دی په 1 روپۍ باندې، یعنی 1 روپۍ سود دی واغسته لکه تا چې او یا کرته الله استغفر الله د خپلې مور سره زنا وکړه. نو الله دې موږ او تاسو د سود نه وساتي. نو یهودي ورته وایي چې پیسې در کوم څومره چې دې ضرورت وي، خو سود باندې. ویل نه دی کې ګناه ده، دا زه نه کومه. ویل راځه په بل شرط یې در کوم. یهودو خو زمونږ سره چال دی که نه، مسلمان ګیرئ په کم ګرفت کې به دی راګیرئ. وایي ښه بیا به پیسې در کوم، خو شرط به دا وي چې د دې خپل بدن نه به 1 سیر غوښه راکې. وګورئ که نه جي، د یهودو چال ته وګورئ چې د سود په دغه ونه شوه، دا بل طرف ته یې راتاو. چونکې دا دوکاندار دا مسلمان دی خو د پیسو ضرورتمند سړی دی، حاجتمند دی، نو دا خو به لازمي وایي چې هاو
زه تاله غوښه در کوم خو چې دې وخت کې زما اوس کار روان شي حتی چې پیسې یې ورکړې معاهده وشوله لیکل وشو ځکه بین الیکتب تاسو چې خپلو کې معاملات کوئ اگر چې خپل رور هم ولینئ تاسو لیکل وکئ نو چې کله لیکل راشي نو بیا به درېمګړی دا لیکل وګوري چې کم ګناهګار دی هغه ته به ووایي چې وروره ته په دې کې ملامت یې دا کار تا لیکل کړي دي دا خبره داسې نه ده داسې ده لیکل وشو معاهده وشوه پیسې واخیستې شوې فرض که څو میاشتې پس 2 میاشتې پس یا 3 میاشتې پس ما ته دې دا پیسې حواله نه کړي د بدن یو سیر غوښه به راکې معاهده داسې شوې ده خو چې معاهده وشوه ټیم برابر شو مسلمان سره بیا هم پیسې نه برابریږي او اصل کې خو د مسلمان دپاره پکار دی چې دی وعده وکړي او هغه پوره کړي الکریمو اذا وعده وفا وایي نیک سړی هغه دی چې هغه وعده وکړي او هغه بیا سر ته ورسوي یعنی چا سره هم وعده وکړه هغه وعده به سر ته رسي او که داسې نه وي وهو منافق دا بیا منافق دی به هر حال د خپلې قیسې له راځم توجه شئ ټیم برابر دی پیسې نشته قربان مال خپلې پیسې ما ته ضرورت شو ستاسو ما سره ټیم کړی دی اوس زه د خپلو پیسو طلب کومه پیسې خو نشته جرګه کېناستې ده اوس جرګه څه وایي چې دا به دا پیسې لازمي ورکوي او که هغه نه نو سیر غوښه به د بدن ورکوي قاضي صاحب را فیصله راله قاضي صاحب تپوس کوي پهله د دې مسلمان نه تپوس کوي چې ستا معاهده شوې ده د دې پلانکي صاحب سره د دې پیسو د ورکولو چې پیسې نه وي د بدن سیر غوښې ویل جي ما بلکل معاهده کړې ده زه هغه وخت کې مجبوره ومه او زه ډېر سخت ضرورتمند حاجتمند ومه دې بل ته مخ راواړولو ویل تا معاهده لیکل کړي دي تا ویلي چې غوښه به راکوي ویل جي بلکل ما د سره معاهده داسې شوې ده چې ما له به سیر غوښه راکوي الله دې مشران او هوښیاران بالولې دانه خبره بالولې دانه له راځي ښه فیصله خو قاضي نشي کولی ولې د بدن سیر غوښه دا خو انسان وجني یو تیکه غوښه چې انسان د ځان نه کټ کوي دنه به څومره وینه بیږي دا به څومره زخمي کیږي نو اوس بالولې دانه یو ونې نه لاندې ناستی دی خپل ذکر او اذکار کوي الله یادوي بزرگان هر ټیم الله یادوي دقه ټیم کې بالولې دانه خپل صادر وڅنډلو کمه ګاټلۍ غوټه ورسره وه هغې راواخیسته او په شی راواړوله او سیده دې قاضي صاحب ته راغی چې قاضي صاحب محترم تا ته خو څه مسله نه ده راغلې ویل جناب یو مسله پیچیده راغلې ده ویل څنګه راوغواړه کسان کله چې کسان ټول موجود شو بالولې دانه ورته وایي چې څنګه معاهده شوې ده ویل جي دا شهادتیان دي زما او د ده دا معاهده شوې ده چې په دې تاریخ دی په دې ټیم دی ما ته خپلې پیسې امانت واپس نه که د بدن نه بدله سیر غوښه اخلم بالولې دانه دواړو سره کتل لیدل وکړل ویل داسې شوې ده ویل او اوس بالولې دانه ته ګوره چې څنګه د دې جواب کوي ورته وایي صاحبه ستا په دې سړي د سیر غوښې حق شته ولې معاهده شوې ده لیکل شوي دي خو یاد ساته موږ ټول په دې خبره اوس ګواهان یو چې ته د ده نه سیر غوښه اخلي دې ته حکمت عملي وایي چې پام کوه چې یو ساس کې وینه ترې لاړه ولې تا د غوښې لیکل کړي دي تا ویل چې د بدن غوښه به راکوي وینه دې نه ده یاده کړې نو چې کله بدن کټ کیږي لازمي خبره ده چې وینه به جاري کیږي نو په دې خبره باندې هغه ملامته شو یهودي لا جوابه شو هغه سره د دې خبرې جواب نه و چې دا به څنګه چاړه وي چې زه به غسل کوم
په چاړه باندې به غوښه کټ کوم او د ده بدن نه به وینه نه جاري کېږي لازما به جاري کېږي یقینا چې وینه به ډېره تویږي بهلول ورته وایي که وینه یو څاڅکی لاړه بیا به د وینې جواب په وینه وي خون کا بدله خونه نو چې دی لاجوابه شو نو ده وویلې چې یاره بلکل بهلول دانه ته وایي زنده‌باد تا ډېره ښکلې خبره وکړله ښایسته فیصله دې وکړله لہذا خیر دې ټیم پکې راله دې راکړي میاشت پس 2 میاشتې پس یعنی دی ښه مطمئن شو دې ته دا مکمل پته ولګېده چې زه مسلمان په یو قانون سره نشم ګزارلی نیشم ځان ته رانیولې نو الله پاک دې موږ او تاسو کې داسې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړي څنګه چې دغه دکاندار مسلمان کې وه څنګه چې بیا بهلول دانه فیصله وکړله نو بیا ټیم چې واخیستی شو د ټیم مطابق هغه خپلې پیسې ورکړې دا قصه مې تاسو ته ولوستله ویې ګورئ واورئ خپل مور ته پلار ته رور ته مړو ماشومانو بچو ته دا قصې زما ولګوئ نورې نوې نوې قصې را روانې دي القاري دوست محمد چینل باندې یوټیوب چینل ته لاړ شئ او دا قصه به انشاءالله تاسو نورې نورې نوې نوې قصې سبسکرایب یې کوئ شیر یې کوئ والسلام